بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. سورة النساء پدی سورت کی احکامات بیانول بین الراعی والرعیت پدې کې درې سیوې اولنۍ حصہ شروع او پای کې درې بابونه اول باب شروع پای کې 14 احکاماتو د پاره د اصلاح د رعیت یولس احکامات مخکې ذکر شو یولسم حکم چې د اصلاح المعاملات خپل معاملات سم کوي د یو بل مالونه په غلطه طریقه باندې مخوري ولی چې څوک د یو بل مال په ناجایز طریقه خوري نو دا ډېر لوی جرم دی لوی ګناه ده او چې کله انسان ګناونه کوي نو د باندې به مشکلات مصائب تکالیف عذابونه هر قسم را رواني دنیا کې به هم تباہی آخرت کې به هم د تباہی سره مخي اوس دی آیت کې وایي که تاسو د لوی ګناهونو نه ځان بچ کئ نو دا واړه ګناهونه به الله وایي موږ د دغه شانه معاف یا دویم مطلب دا دی که د لوی ګناهونو نه ځان وساتئ نو الله پاک کوئی د دنیا مصائب او تکالیف هغه به زه تاسو نه لرې کم مشکلات او پریشانی به درنه لرې کم او که تاسو ګناهونه کوئ نو ګناه ځان له یو سپېره شی دی د هغې هغه نحوست د هغې هغه سپېرهوالی به تاسو ته رسي او مصائب او مشکلاتو سره به مخامخ کیږئ بیا ورپسې 12 حکم به ذکر کی د اصلاح د معاشري د اصلاح د رعیت چې یو بل سره حسد مکوئ 14 حکم به ورپسې راشي چې وعده پوره کوي لوزونه پوره کوي چې کوم لوز او وعده دې کړې ده نو هغه مه ماتوه الله وی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که چرته تاسو ځان بچ کئ د لوی ګناهونو هغې نه چې تاسو منع کړی شوي یې د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم نکفر عنکم نو لرې به کړو موږ ستاسو نه سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو ګوره لوی جرم چې دی لوی گناه چې دا بغیر توبه الله نه معاف کوي دې لپاره به توبه وباسي او واړه ګناهونه چې دي نو هغه کله کله داسې موشي چې بغیر توبه الله پاک هغه معاف کوي په دې طریقه باندې چې انسان اعمال صالحه کوي نو اعمال صالحو کې دا پیدا ده چې ستا درجه مو چتای خو ستا دا واړه واړه ګناهونه هم سوځي او ختمي لکه قرآن عظیم کې الله پاک فرمای
چې دې څوک نیک عملو کی کنا نو د نیک عمل په وجه باندې موږ د هغه غواړو ګناونه هغه ختم کو ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکی چې دا نو هغه ګناونه سوځي او ختمي حدیث کې راځي مونږ کې 15 ټیمه نو د بدن نه دا ګناونه داسې ریږي او بدن د ګناونو نه داس صفاکی لکه 15 ټیمه چې سړی ولامبي بدن نخیره چې څنګه ختميږي لامبلو سره نو 15 ټیمه مون سره ګناونه ختميږي نبی علیہ السلام لخت راونی ولا او هغه داسې وخوځول او داغې نه غزړې پانې ټولې وغورځېدې صحابي ته وایي چې څوک پابندۍ سره مونځ کوي نو دا ګناونه ته داسې ریږي غورځېږي لکه د ونې نه چې دا پاڼې وغورځېدې نو ګوره د نیک عمل پیدا دا ده چې دا د انسان نه ګناونه ریږي او لرې کوي دا خو هغه ګناونه دي چې کوم ستاو د الله په منځ کې دي او هغه ګناونه کبیره نه دي د لوی ګناه توبه به وباسي خو دلته دا یو مسله چې لوی ګناه کمی ګناه ته وایي او وړه ګناه کمی ګناه ته وایي ځکه د آیت کې دواړه ټکي راغلل کبائر او ورپسې وایي نکفر عنکم سیئاتکم سیئات نو چې کبائر راغې نو معلومه شوه دا چې څه ګناونه داسې دي چې هغه لوی دي او څه ګناونه داسې دي چې هغه لوی نه دي واړه دي هغې ته صغایر هم وایي سیئات هم وایي ګناه کبیره څه ته وایي او ګناه صغیره څه ته وایي د ګناه کبیره او د ګناه صغیره په قرآن کې یا په حدیث کې داسې تعریف نه دی راغلی چې په هغې سره ګناه کبیره او صغیره د یو بل نه په اسانه باندې جدا شي البته علماو مفسرینو محدثینو په دې کې د خپل علم مطابق چې دنو اقوال هغه پیش کړي دي امام آلوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې وہ اقوال ذکر کړي چې ګناه کبیره دیتا وای او ګناه صغیره دیتا وای خو بیا لیکي چې شیخ الاسلام امام باریزی رحمت الله علیه هغه وی چې تحقیق داده چې ګناه کبیره اره هغه ګناه ته وای چې په قرآن کې یا په حدیث کې هغه باندې الله پاک سزا ذکر کړي کدا ګناه دی وکړه نو دومره سزا ده دا ګناه دی وکړه نو دومره سزا ده یا قرآن حدیث کې داغه د سزا خو پوره صراحت نه دی راغله خو چې سړی وګوري چې د دې جرم او د دې نقصان او فساد دومره دی لکه څومره چې د هغې ګناه دی چې الله د هغې سزا ذکر کړې ده یا دا ده چې د هغې په کولو الله پاک حد ذکر کړی دی چې لاس به تې کټ کې یا دورې به ورکې دا به ورسره کې داسې به کې نو دا هم ګناه کبیره یا هغه چې الله پاک د هغې په کوونکي باندې لعنت را لېږلی دی نو دا په دې طریقه باندې بیا څومره چشماري نو دا ټول ګناونه کبیره دي په قرآن او حدیث کې په هغې باندې الله څه حد یا وعید او عذاب نه دی ذکر کړی او دا هم پته نه لګي چې د دې ګناه سزا او د دې نقصان به د هغې لوی ګناه په شاني کې به نه لعنت هم د هغې په کوون کې نه راغلی نو بس هغه صغیره شوه خو صحیح خبره دا ده امام آلوسی پر روح المانی کې لیکلی دی چې امام واحدی رحمت الله علیه وایي چې ګناه کبیره چې ده او ګناه صغیره چې ده د دې داسې پوره تعریف نشته دی الله پاک نه دی کړی په دې کې د الله پاک خپل یو راز دی هغه راز دا دی که الله داسې منګه ته یوه یوه ګناه په ګوته کړې وه چې دا لویه ده او دا بله دومره لویه نه ده دا وړه ده
نو د انسان مزاج دا دی چې د لوی ګناه نه ډېر یریږي د وړې نه بیا دومره نه یریږي نو بیا به خلکو دا واړه ګناهونه اړو د دې نه ځان نه بچ کو ویلي وی مړه دا خو وړه خبره ده نو الله پاک دا واړه لوی ګناه فرق د خلکو نه پټ ساتلی دی چې دې باندې علما هم نه پوهېږي چې دا اوس وړه ده که لویه ده په دې کې حکمت د الله پاک دا دی چې خلک د هرې ګناه نه ځان بچ وساتي په دې یره باندې که هغه وړه مې دی وایي څه نه چې دا لوی او لوی خو خود لوی نو انسانان به د هرې ګناه نه ځان بچ ساتي نو پیدا به دا شي چې د ګناهونو نه به بچ وساتلی شي او د دې داسې مثال دی لکه الله پاک 15 ټیمه مونځ فرض کړی دی په دې کې یو مونځ دی صلات الوسطی درمیانه مونځ صلات الوسطی په باره کې تفسیر قرطبي 10 اقوال نقل کړي دي څوک وایي د سحر دی او څوک وایي ماسپښین دی او څوک وایي مازدیګر دی او څوک وایي ماښام دی څوک وایي ماسخوتن دی او څوک وایي دا د جمعې مونځ دی څوک پکې یو یادوي څوک بل یادوي 10 پورې اقوال دي نو چې دا دومره خلکو ته پکې اوس تکلیف دی او 10 اقوالو ته ورسېده او دین هم سیوا شته پکې نو خو الله به یو نوم یاد کړی وي چې پلانې ټیم دی نو بس اسانه به الله پاک وایي د منځونو همیشوالی کوئ خصوصا د صلات وسطی ډېر همیشوالی وکئ د هغې نوم یې یاد نه کړه چې دا د پلاني وخت مونځ دی ولې چې انسان هر یو مونځ باندې کوشش وکړي چې کیدی شي دا صلات وسطی او که چرته داسې نه وي یو نوم یې یاد کړی وی نو خلکو به د هغې ډېر اهتمام کولی نورو به یې پروا نه لرله دغه شانه د لیلة القدر شپه ده چې دا دومره خلکو ته اعتکاف ته کینی او دا دومره کوشش کوي نو ولې الله نه خو هیر نه خو خلکو ته به یې ښودلې وه که نه چې دا پلانۍ شپه ده خلک به ښه په صحیح طریقه راتلل او په هغې شپه به یې د الله عبادت کو نه به مخکې او نه وروسته خو الله پاک دا شپه پټه وساتله د دې دپاره چې ټول رمضان خلک الله له عبادت وکړي دا به هم پکې راشي د جمعې په ورځ یو وخت دی حدیث کې راځي وایي په دې وخت کې چې کلم د یو بنده دعا د هغې وخت سره موافق شي نو چې د کومه دعا غوښتي الله به هغه قبلوي نو اوس دا وخت کم یو دی نو 40 اقوال پکې د علماو شته دی شپه ورځ چې ټول یو ځای کې نو 24 غنټې دي او په دې کې 44 اقوال دي صرف یعنی د 24 غنټو نه هم د غنټې نه پس پکې ټایم حساب هم ډېر اقوال دي پکې 44 اقوال دي ولې الله ته داسې نه وه معلومه چې الله پاک ویلې وی چې دا بس پلانې ټایم دی 10 بجې دي یا 9 بجې دي یا 8 بجې دي یا مازدیګر دی یا ماسپښین دی نو خلکو به هغې ټایم له ځان فارغوو او زر به دعاګانې او عبادتونه به کول بس دارک به قبلېدل خو الله پاک دا مقصد و په دې کې چې دا خلک ټوله جمعه الله ته متوجي او هر وخت د الله نه دعاګانې غواړي دغه وخت به هم پکې راشي نو د دوی هغه دعا به هم الله قبوله کړي نو دلته هم الله پاک دا کبایر او صغیره ګناه د دې په مینس کې فرق نه دی ذکر کړی اشاره دیته ده چې د هرې ګناه نه سړی ځان وساتي او هر نیکي چې ده نو هغه وکړي نو پیدا بیدا شي چې د وړو لوی ټولو ګناهونو نه به محفوظ شي او د نیکو اعمالو صاحب بشي صحیح شوه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که تاسو پنځپیر شیخ صاحب ویل چې هر ګناه په نسبت سره الله ته کبیره کیږي نور ته چې کوم دی نو هغې نه صغیره جوړېدی شي مثال په طور باندې اوبه څښل دي نو که ته تا ته چې کوم دی نو یو کشر ووایي چې ما له اوبه راوړه او ته وایې چې ورشه هلته څښه که نه او ته له اوبه راوانخلې نو څه ګناه خو نه ده تا ته ستا همزولی ووایي چې ما له لږې اوبه راوړه نو بیا ادب دا دی چې راوایخلې وله خو که تا ته ستا پلار یا مور یا استاذ ووایي چې ورشه یو ګیلاس اوبه راواخله ما هغه اوبه دي خو امر بدل شو حکم کوونکی بدل شو که اوس ته وایي چې ورشه څکې که نه ټوټۍ نه زه به تا لار وخت اوبه راوړم نو ته په دې ګناهګار شو نو دقه شانه چې د کم شیز حکم الله کړی دی د الله حبیب کړی دی او ته د هغې نافرماني کوې نو دا بیا ګناه کبیره ده ځکه چې هلته امر کوونکی ډېر لوی ذات دی نو دومره لوی ذات مخالفت دا په خپله ګناه کبیره جوړېږي نو الله پاک دا کبایر او صغیره ګناه د دې په مینځ کې فرق نه دی ذکر کړی اشاره دیته ده چې د هرې ګناه نه سړی ځان وساتي او هر نیکي چې ده نو هغه وکړي نو پیدا بیدا شي چې د وړو لوی ټولو ګناهونو نه به محفوظ شي او د نیکو اعمالو صاحب بشي صحیح شوه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که تاسو پنځپیر شیخ صاحب ویل چې هر ګناه په نسبت سره الله ته کبیره کیږي نور ته چې کوم دی نو هغې نه صغیره جوړېدی شي مثال په طور باندې اوبه څښل دي نو که ته
ته یو ډېر لوی ذات منې کړی چې الله دی د الله رسول دی او ته بیا هغه کار کې نو امر چې کوم دی نو هغه لوی دی او ناهي هغه لوی دی نو چې ته بیا هم هغه کار کې نو ته به په ګناه کبیره کې مبتلا شي او که تا ته یو عام کس وي دا کار مه کوه تا وکړه نو دا دومره کبیره ځکه نه ده چې امر او ناهي چې دی نو هغه وړوکی دی ان تجتنبوا که چېرته تاسو ځان بچ کئ کبائر ما تنهون عنه د لوی ګناهونو هغې نه چې تاسو منې کړی شوي د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم لرې به کړو موږ ستاسو نه سیئاتکم تکلیفونه ستاسو اما ګناهونه ستاسو واړه دویمه معنا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که تاسو ځان بچ کئ د لوی هغې ګناهونو نه چې تاسو منې کړی شوي د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم لری بکو منگا ستاسو نا مصائب ستاسو تکلیفون ستاسو یعنی که تاسو دلوی لوی گناهونو نزان ساتای نو منگ بستاسو دا تکلیفون و مصیبتون تاسو نا لری کو گناهونو نا چیزان بچکے نو اللہ بتا دا تکلیفون نا بچکی خواہ دا سمر تکلیفون چی رازی که گرانی دا که بدمنی دا او که بیماریانی دی که دارنگی پا ملک نقصانات دی عذابون دی نو دا ټول د انسانانو د گناهونو سزاګانی دي چې کله انسانان گناهونه نه کوي نو دی به الله رب العزت څه کوي د عذابونو نه بچ ساتي او دا د قرآن عظیم د ډېرو آیتونو نه بیا معلومیږي چې الله رب العزت چا سره ظلم نه کوي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په سمندر کې چې کوم عذابونه شروع دي او په وچه کې چې کوم عذابونه شروع دي نو دا د خلکو د ګناهونو سزاګانې انسانان ګناهونه شروع کړي نو الله په مصائب شروع کړي دومره ګناهونه دي چې حساب نه کیږي نو دومره بیماری راوته والله چې اوس په ډاکټرانو نه پیږي په ټیسټونو بدل استړی شي او یرم پته ونه لګید چې دا څه مسله ده دا ولی ګناهونه ډیر شو کله دا ګناه انسان په خپل کوي نو الله په ګراونی سي کله بل ګناه کوي او د پاغي خفقانم نه کوي کنه چې ولی دا ګناه کیږي ولی دا ناروا کیږي پاغي م الله ونیسي کله به د خفقانم کوي خو عذاب راځي نو عام راځي کنه دا څه خو نه چې خاص په یو کس باندې عذاب راځي نو دا بل کس د ګناس پیرواله دومره دی چې دا ټول کله او علاقه دا غي سره تباشي ګناونه سپیره شه دی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که تاسو ځان بچ کې د لوی ګناونه هغې نه چې تاسو منې کړی شوي د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم لرې به کړو ستاسو نه موږ تکلیفونه ستاسو یعنې واړه ګناونه ستاسو یا تکالیف او بیماری ستاسو وندخلکم مدخلا کریما او دنبکو منگ تاسو زیر دن کدو عزتمندو تا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعضن پا دیکھ من دا حسدنا گورا اللہ پاک ار چاله د میراث حصہ مقرر کړی دا یو بل سره بغض مکوي حسد مکوي چاله لګي حصہ او چاله ډیرا سړول ډبل دا زنانو له سنگل دا نیو بل سره به حسد نکوي ولا تتمنوا ارزو مکوي ما فضل الله به هغه داغه سچ غرواله ور کړی دی الله پاغي سره بعضکم علی بعضن بعض استاسو ته په بعض نور باندې نو د دې مقام او د مرتبو ارزوګان مکوي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا د پارا د سړو برخې دي داغینا چې دوی کم کسب کړي دي او د پارا د زنانو برخې دي داغینا چې دوی کم کسب کړي دي کسب نه مراد هغه حقوق دي چې الله په قران کې مقرر کړی دي واسأل الله من فضله سوالو کوي د الله نه د فضل د الله تعالی نه یو بل سره حسد مکوي یو حسد دی حسد حرام دی چې یو انسان باندې الله نعمت کړي او ته دی ولی په دوک لکه ته د الله پر تقسیم خپي او غصه ته داغه نه خپويږي ته دار په مام نه کې خودنه دیوالی نو دا حسد شو او یو د غبطه یو انسان باندې الله نعمتو کی نو توم ته غواړي چې الله ما باندې داسې وکړه
هغه سره د نو رانیږي خو ځان لم داسې غواړي نو دی کې ثواب دی الله نه وغواړه کنه ان الله یقینا الله کان دی بكل شیء علیما پارشی باندې پوا ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون دیار لسم حکم ایفاء العهود چې کوم وعده دي کړی دي هغه وعده پورا کړه یو ګور هغه وارثان دي چې هغه ستا داسې وارثان دي چې شریعت د هغې حصه ستا په مال کې مقرر کړی د میراث کې نو هغې خو به چې ته مړ شې نو خپله حصه به هغې ته میلاو شي خو دویم هغه وعدې چې تا کومې وعدې چا سره کړي دي نو ته وصیت وکړه او وایې چې پلاني له دومره ورکوې زما د مال نه ځکه چې ما د هغه سره داسې لوز او وعده کړې ده نو خپلې وعدې سر ته ورسوئ او نبی علیہ السلام فرمای لا دینا لمن لا عهد له دا هغې سړي د سره دین نشته د کم سړي چې په خپله وعده باندې پوروالی نه نن سبا د خلکو د وعدو او د خبرو هیڅ اعتبار نشته چې یو سړی وعده وکړي او سر ته نه رسئ نو دا دې نه وایي چې ګنې ما دې بل له دوکه ورکړه دی ځان له دوکه ورکړه له خپل دین نه ځان خلاص کړه چې کوم لوز دې کړی دی کوم وعده دې کړې ده هغه سر ته رسوه ولکل جعلنا موالیا دار یو د پاره ګرځولي دي منګه موالي وارثان مما ترک الوالدان دا هغې مال نه چې پرېښي دي مور او پلار والاقربون خپلو خپلوانو پلار مړ شي نو د بچو خپله حصه ده خپلوان مړ شي نو خپله حصه ده پکې دار شه والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې کلک شوي دي قسمونه ستاسو یعنې وعدې ستاسو هغې سره فآتوهم نصیبهم پس ورکې هغې ته د هغې حصې د هغې برخې ان الله یقینا الله کان دی علی کل شیء شهیدا پر شي باندې ګواه بعض عالمان وایي چې دا آیت منسوخ دی وایي دا ابتدا کې داسې مسله وه چې یو سړی به د یو علاقې نه راغی بلې علاقې ته نو هلته به د هغې علاقې او د هغې کلي خلکو سره ورورولي جوړه کړه ویله به لکه زه به تاسو سره یم کله به یارانو ملګري به دوستان به یو به د یو کلي بل به د بل کلي خو یو بل سره به ورورولي جوړه کړه نو د دوی به د یو بل سره غم و خادي وه یو بل سره به تلل راتللو چې هلته به څه مسله وه دا ملګری به هلته ته چې دلته مسله وه هغه به دلته راته دا ورورولي به دومره خوږه شوه چې دوی به یو بل ته رور وویله دا زما رور دی نو چې کله به دا یو مړ شو نو څنګه چې به نور ورونو ته حصه میلاوېده د میراث نو دا پردی سړی چې ده به ورته رور ویلي نو هغه له به هم پکې حصه ورکوله دا ستا هم رورو او چې هغه به مړ شو نو څنګه چې به د هغه نورو خپلو سکرونو ته حصه میلاوېده دا چې ده سره رورولي قایمه کړې وه نو د په مال کې به هم هغه ته حصه میلاوېده دا ستا هم رورو شریعت چې کله راغې د میراث احکامات رالل نو دغه رورولي په خپل ځای دی یو بل سره ښه تعلق پکار دی خو میراث به د وارث شی دغې ته به نه میلاویږي نو هدایت منسوخ شو نو که دغه مطلب شي نو بالکل صحیح ده او که دغه مطلب نشي د میراث ټکی پکې نه نو بیا آیت نه دی منسوخ هغه داسې چې یو سړی دی او ستا د هغه سره رورولي جوړه شوه تعلق جوړ شو نو دا نه چې بس خالی په خولې ورته وایې زما تاسو رورولي ده او تعلق دی هغه له د هغه د رورولۍ هغه حصه ورکه سخته پرې راله منډه ورسره ووه تکلیف پرې راغی نو امداد ورسره وکړه کافر ورسره جنګیږي مسلمان دی نو تا باندې لازم دی چې ته لاړ شې او د هغه دفاع وکړې دې نه مراد دغه حصې دي د میراث هغه خبره به صرف ستا وارثان واخلي د میراث کې د هغې حصه نشته خو نور رورولي خو سره وپاله که نه نور تعلق سره ساته د اسلام په خاطر د پښتو د غیرت په خاطر نو هغې باندې تعالی به ثواب میلاویږي الله پاک وایي والذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې تاسو پاخ کړي دي یعنی پاخه شوي دي کلک شوي دي سره لوزونه ستاسو نو فآتوهم نصیبهم ورکئ هغې ته د هغې برخې وعده دې کړې ده نو هغه پوره که اوس که نه ان الله یقینا الله کان دی علی کل شیء شهیدا
پر یو شی باندې شهیدا حاضر ناظر یا پر یو شی باندې گواه. اول تو ګورئ ان تجتنبوا کچرت تاسو ځان بچ کې کبائر ما تنهون عنه د لوی هغې ګناهونو نه چې تاسو منې کړی شوي د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم لرې به کړو موږ ستاسو نه واړه ګناهونه ستاسو یا تکلیفونه او مصیبتونه ستاسو وندخلکم مدخلا کریما او دننه به کړو تاسو زیاده دننه کېدو عزتمندو ته ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض ارزو مکوئ د هغې چې غوروالی ورکړی د الله په هغې سره بعض ستاسو ته په بعضو نورو باندې للرجال نصیب مما اکتسبوا دپاره د سړو برخې دي د هغې نه چې کوم عملونه یې کړي دي کوم کسب یې کړی دی وللنساء نصیب مما اکتسبنا او دپاره د زنانو برخې دي د هغې نه چې دوی کوم کسب کړی دی واسألوا الله من فضله سوال کوئ د الله نه د فضل د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی کان دی بکل شیء علیما پر یو شی باندې پوهه ولکل جعلنا موالیا د پاره د هر یو ګرځولي دي موږ وارثان مما ترک الوالدان د هغې نه چې پرېښي دي مور او پلار والاقربون خپلو خپلوانو والذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې پاخه شوي دي هغې سره لوزونه ستاسو فآتوهم نصیبهم ورکئ هغې ته د هغې برخې ان الله یقینا الله کان دی علی کل شیء شهیدا پر یو شی باندې شهیدا گواه یا پر یو شی باندې حاضر ناظر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على